ستړی مشه نازولو. ما به ټول عمر هم د پښتو ټپې ویلي دي او هم به د پښتنو ټپې ویلي دي. یو سړی چې پښتون وي په کار چې د پښتنو خبرو کو بیا چې لیکوال هم وي او سوچ هم لري نو بیا به په قام مین یو د قام خبره به کوي. نو زمانه علاوه ډېر ښاغلي مشران او ملګري دي چې هغه په رښتیا په قام مین دي. وختي دغه شانتې د یو ډېر ښاغلي ملګري واتساپ مې کتل نو هسې مې هغه نمبر د نظر چې تېر شو چیک کوم نو خلک هغه د واتساپ باندې څه ناره ماره څه لیکي نو چې ومې کته په ړومبي ځل نه هغه لیکلي چې پښتو زما سرمن ده. ما ډېر وخندله ما څوک یې در نه ونه باسي. ملګري وایي چې پښتنو دنیا ته تهذیب ښوولی دی. ملګري دا وایي چې ژبه هم د دنیا ژبې هم د پښتو نه وتلي دي. مثال یې ورکوي چې لکه انګرېز ورته مشین وي نو موږ میچن وایو. او الله پاک د سره د خاورو وبخښي زموږ محترم استاد په موږ ډېر ګرانه ډېر خوږ مشر پریشان خټک صاحب خو د دې حده پورې به وي چې په ریکارډ موجود ده چې حضرت آدم علیه السلام هم پښتو. یو ځل ما د ټلویزیون یو لایو پروګرام کوو هغه زموږ د هغه کوارټر کې د هغه سیریز چې کوم سلسله وه نو د هغې نوم و پښتون شناسي یعنې د پښتنو په تاریخ او په مړانه او بهادرۍ باندې. نو ظاهره د پښتون به مو د پروګرام تقاضا وه نو د پښتنو به هم درنه وي. نو ما ته یو لایو کال راغی د سعودي عرب طایف نه د وزیرستان یو اوسېدونکي د هغه نامه وزیر و هغلته د کپړې دوکان. ما ته یې چې یاره وروره د پښتنو ورسره څه بد کړي دي؟ ما چې ولې؟ ما خو پښتانه زما خپل ځان دی. وایي چېرې د فوټبال هم یو حجم یو کیپیسټي وي یو ګنجایش وي هغې کې هم چې ډېر هوا واچوي نو ډز ووایي نو ته چې کښېنې نو پښتانه داسې او پښتانه داسې او غیرتیان او تکړه او دلاور او بهادران بس چې تباه برباد په نورې په خلکو څه له وجنې خبره زما زړه کې خبرې ځای ونیو. هغه وخت نه ما سوچ شروع کړ چې آیا دا قام په ټپو په سندرو جوړېږي دا په عقل علم او په ساینس او په یو تجزیاتي ذهن باندې. خو نن زه خبره تاسو سره کوم د انسان او بیا د روحو د پښتنو او د پښتنو د سپېڅلي کلتور د رشتو او بیا د پښتنو خفګان چې هغه نن دی چې ځانځاني ده او په دې لږ ساینسي نظر در کوم د علومو مطابق انسان چې کله پیدا شو نو دی ډېر مشکل سره مخ و یو خو د ذهني ارتقا چې ده هغه هم نه وشي او دته جسمانی ارتقا نه هم دی په مکمل توګه لا تیر نو د دې هماغومره صحتمند یا د جنگ جدل هغه کوم هنر چې دی نو په هغې کې دومره زیات دته مهارت نو هغه چل ول هغه د جنګ هغه د څیزونه چې دي هغه د دومره برابر نو ذهني ارتقا هم نه وه. ماحول هم داسې و چې هره آشا چې دی په دنیا موجود وه او واړه واړه ګروهونه لکه کور و خاندان نو د دغې نه بیا هغه بدلېدل په قبیلو کې نو دې ډېر خطر سره مخ و. اسمان د دشمن تندر راځي باران راځي ګرمي راځي یخني راځي سیلاب راځي زلزله راځي نورې بلاګانې اشاګانې لیوه راځي مار راځي د دې خامار راځي دا بیلی را او دغه شانتې نورې قبیلې نو د ده د بقا یا د سروایول یا د ژوند تقاضا وه د دې ډېر مضبوط داسې یو بانډ راغی دا په خپل کور کې په خاندان کې په قام کې په دغه منطقه چې چېرته دی ورټوټي ځای کې څنګه چې دا خاندانونه سترېده دا بانډ نو د ده د بنیادي د خپل د جسماني بقا دپاره ضروري وه چې دی د اسمان او د ځمکې چې کوم غزار په دې کېږي دی د هغې نه ځان بچ کړي. بله مسله دا وه چې زراعت نو کار روزګار نو کارخانه نه وه تجارت نو او څه معلوم څیزونه چې نو په هغې د ژوند بقا وه چې چا سره به څه وو نو په بدل کې به هغه بل سره ویشل. لکه مثال طور یو سړي مړی روشي کولې ونې ته ختلی دی
او بل د دریاب نه د سیند نه مې راونیوه، نو دا به په دې به په خپلو کې تقسیمون شي چې بارټر سیسټم هم وي، مال کې بدل مال په تجارت کې. او بیا وخت راته بیا هغه وخت راغی چې سکه راغله، کرنسي راغله. کرنسۍ سره بارټر سیسټم یا مال کې بدل مال ودرېده، او بیا دا مختلف اجناسو د جنس قیمتونه مقرر شو، کاغه اشرفه و کاغه ریال او کاغه هر یو سکه د هغه وخت وه، د هغې په بدل یو مقدار چې دی هغه مقرر شو. د دغې نه مخکې په اجناسو کې به خلکو په برابر تول ورکړو، څنګه چې په دې کورونو کې زنانه وړو غواړي یا غوړي غواړي، په پیالې کې غوړي بله زنانه ورکړي یا په جام کې وړو ورکړي په هغه پیمانه. نو پخوا هم همداسې که به غنمو که به روجه وه که به جوار وو، نو هغه به هم دغه شانتې په یو پیمانه ورکړی کېده. خو به هر حال د خرید او فروخت چې دی هغه د سکې سره کرنسۍ سره چې دی هغې بدلون راغی، او د ژوند هغه نظام چې دی هغه لکه بلکل یکسر بدل شو. وخت سره ذهني ارتقا شوه، جسماني ارتقا شوه، آبادۍ کې زیاتې راغې، او انسان ته ورو عقل او شعور راته په ډېرو خطراتو دی غالب کېدو، ډېر خطرات پېژندل هم. او بیا یو داسې وخت راغی چې په ځنګل د ژوند او د زور د قانون او د نورو ځناورو شانتې د ژوند او په غارونو کې د اوسېدو چې دی نو د هغې په مقابل کې د عقل استعمال شروع شو، تربیت د انسانانو شو، ارتقا وشوه او نظام راغی، یو سردار راغی یا باچا د قبیلې راغی، سره تړلې چوکدار یا د جنگ مړنی جرنیل راغی، یا هغه سره دغه شانتې نور په مزه دا کوم جدید ریاست چې تاسو وینئ، نو دا د انسان د لکه هاو کروړه هاو کلونو د عملي تجربې نتیجه ده چې په ژوند کې د سهولت او د اسانتیا دپاره چې دی نو د ریاست دغه نظام او دغه ادارې دا نن چې موږ په جدید شکل کې نو دا په مزه راتلې او د دې ارتقا کېده، تجربې کېدې، ښه څیزونه خلکو خپلول او خراب څیزونه قومونو چې دی نو قبیلو پرېښودل. یو فرق و چې پته یې کې کوم هوښیار قانونو څومره چې موږ لکه به طور پاکستانیان یا د پښتنو نن د امریکنیانو یا د ګورګانو یا د چینیانو یا د روسیانو په مقابله کې څومره وروسته پاتې یو، نو دا پخواني سفر دی. نو ځینې قومونه چې مړني وو، اتفاق اتحاد و شعور و سوچ و او هغې په جبلوت کې دا څیزونه وو، زموږ په مقابله کې تکړه وو، نو هغې ترقي وکړه، نن جدید معاشرو ته ورسېدلو او موږ وروسته پاتې شو. خو بهرحال چې د کومې پورې ریاست یو منظم شکل نو اخیستی، د انصاف ادارې نه وې راغلې، انصاف نو راغلي، جدید قوانین نو راغلي، د انسان د ژوند دپاره په یو بل انحصار او هغه به و. دغه انحصار د پښتنو په ټولنه کې هم، د پښتنو ټولنه که موږ په افغانستان او په پاکستان داخل پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا، بیا افغانستان او دلته چې څومره پښتانه دي، تاریخي طوره د افغانستان دولت چې دی یا ریاست هم چې دی نو هغه هم چېرته جدید ریاست نه دی پاتې، او د خپل اوسېدونکو یا هغه شانتې ویلفیر یا پلو بهبود نه دی کړی. دغه شان د پاکستان ریاست هم بیا په پاکستان افغانستان کې که افغانستان کې وګورئ نو ازبک، تاجک یا هزارجات چې دي، هزارګان چې دي، نو دا د پښتنو په مقابل کې تعلیم یافته او ترقي یافته وو. بیا دلته که پاکستان ته راشئ، زمونږ د پښتنو مقابل کې که بیا پنجابي وګورئ، نو هغه په هر لحاظ باندې موږ نه مخکې دی. دا یو فرق دی، که څوک یې مني که نه مني، کې وجوهات هر څه دي. خو بیا هم چې دی نو د پښتنو په دې ټولنه کې په دې یو بل باندې د انحصار او دارومدار ډېر زیات و. چې کومې ته موږ خپل کلتور وایو، ثقافت وایو، موږ پرې ډېر ویاړ کوو، لکه تاړه تحصیل شو، مړی ژوندی شو، واده شو، جنازه شوه، خدمت شو، هسپتال ته تګ شو، تپوس شو، ډاکټر ته سپارش شو، مریض له وینه ورکول شو، اشر غوبل شو، اوچه لنده شوه، په سخته کې ټوپک پوتک وروره ژیږله، دا ټول موږ کړي دي. دا او دا به موږ کول، دا به موږ ځکه کول چې چېرته به نظام نه نو دارومدار. کله چې بیا د پاکستان د ریاست هم جوړ شو، نو د ریاست بنیاد دلته د ادارو چې هغه په انساني خدمت او په پلو بهبود نه دی، بلکې هغه د یو خاص اشرافي د مفاداتو د تحفظ لپاره دی. نو اوس خبره دا ده چې یو تاړېدار دې ونیسي نو د چا پلار به دې خلاص کړي. نو ضروري ده چې ستا مړی ژوندی ورور ولي عزیز ولي وي، که تا ته اولدار لاس اچي چې تاړه کې لس خلک ولاړ وي. که پټواري سره د کار راشي، نو په کار ده چې مخوري
تعلق او رشته او دوستۍ دی وي چې په منډه درله کار وکړي دغه شان په د سرکار په یو بل اجرنده کې په یو بل دفتر کې ګیر شوي نو تا ته یو وسیله پکار ده بیا د هغې سره که د مریض وي نو نرس ته به سفارش کوي ډاکټر ته به سفارش کوي اصلي او نقلي دوایي به ګورې هغه د مریض هغه علاج چې دی نو په سفارش کېږي که په عدالت کې ونښلي په کچرو کې ساوه داو شي هغه شانتې د قبر کنولو دپاره د مړي ژوندي دپاره د خدمت دپاره کټ پوزي دپاره دا ټول ځکه چې زمونږ یو ریاستي ډانچه ادارې یا نظام نو زمونږ دارومدار په یو بیا دا سوچ و چې کله زمونږ په دې ملک کې دا کرپشن ډیر زیات عام شو نو دا مخ مروت ووته او په سرکار کې او په دنیا کې په معاشرت کې هغه ټوله لوبه راله پیسو ته او پیسې پښتانه چې په غر کې ملا روباسي نو پیسو کار شروع اوس چې زما تاړیدار سره کار دی خو هغه له لوټ ورکړه پټواري سره مې کار دی خو لوټ ورکړه ډاکټر سره مې کار دی خو ښه خاص هسپتالونه دي خو ښه پیسونه یعنی چې ما سره دولت وي نو زما د ترور دوی ته د ماما دوی ته د تره دوی ته تربور ته ګاونډي ته یار اشنا د هېڅ قسمه ضرورت نشته مزدور به راشي قبر به مو کوي یو خلک به راشي مړی به مو لامبوي یو ګلکار به راشي قبر به پوخ کړي او په پیسو باندې به وکیل هم راشي او ضمانتي به هم راشي او که جیل ته لاړ شم سهولت به هم راشي یعنې هر هغه کار چې هغه به په ورورولۍ په عزیزولۍ کې کېده او د هغې به موږ یو قیمت ادا کوو ځکه چې چا سره تعلق ساتې ته به هغه له وخت هم ورکوې وخت به هم ورکوې د خپل احساس قرباني به هم ورکوې د پیسو به هم ورکوې مېلمستیا به هم کوې چای ډوډۍ به هم کوې مړې ژوندې به هم کوې د هغه د مزاج خبره به هم کوې هغه سره به پښتو انفو هم کوې نو کله چې دا دومره تکلیفاتو باندې به ما ته مدد ملاوېده هغه هم په مزه مزه کمېده او احسان باندې او هغه شی لوټ ته راغې نو دې نه که مخه خبره ور بیا خلکو په رشتو څه کول ځکه چې لوټ خبره چې لوټ ته راغلو لکه لوټ د ټولو نه هم شو بیا لوټ ګټلو بیا زمونږ په معاشره کې څوک دې ته نه ګوري خلک دې ته ګوري چې دې سړي سره لوټونه څومره دې ته نه ګوري چې ته دا پیدا کړي څنګه نو کله چې دا سوال لاړه چې دا د څنګه پیدا کړي دي نو که چرس پوډر کې او کو جرات کې او که سیاسي غلې او هر هغه لوبه کې چې خلک در سره لوټ شماري او تپوس یې نه کوي نو بیا هر څوک د لوټ د ګټلو په هغه چکر کې راغلو په دغه چکر کې دغه رشتې نور هم کمزور شي دوستۍ نور هم کمزور شي نن په پښتنو کې چې زمونږ کم کلتور یا زمونږ کلچر او موږ پې ویاړ کوو دغه ورورولي عزیزولي دغه تګ راتګ دغه نشته موږ پښتانه کینو بیا موږ ګیلې کوو چې د پښتنو کلتور پاتې نشو خلکو کې پښتو پاتې نشو پښتنو مخکې ما ویلو چې دا کلتور ټکنالوژي ته نو درېږي وخت سره مادي تبدیلو سره تبدیلی راځي د هوښیارو قومونو شانتې په دې ځان پوه کړي د انسان تعلق هغه وخت کې کمزوری شو کله چې د یو انسان سره ښه او د بدو کولو ذمهواري ریاست او ریاستي ادارو واخیسته بیا د انسان په انسان دارومدار انحصار هغه وخت ختم شو کله چې ادارو ایماندارۍ سره کار کو نو په مهذبو ملکونو کې دغه ته پرایویسي وایي انډیویجولیزم ورته وایي او زمونږ په معاشرو کې دې ته ځانځاني وایي منګه په خپل هم پښتو نه کو چا سره ودرېږو نو د نورو نه ګیلې کړو ځان لزلو قدرمنو زمونږ دا ورورولۍ به هله قایمېږي چې د ریاست دا ادارې د مهذب معاشرو شانتې د انسان په خدمت باندې چمتو شي خدمت ته ملا وتړي رشوت وځي سپارش وځي حق راشي انصاف راشي او دا ادارې هغه شانتې خدمت کوي چېرته چې د یو انسان په بل انحصار نه وي د هغې نه پسته به زمونږ دا لالچ ختم شي بیا به زمونږ دا ورورولۍ قایمي وي او د نن نه بخي ځکه چې دا به بیا بیخي په محبت باندې وي د ټپو او د چاربیتو په ځای په دې بعض څیزونو باندې لږ ساینسي سوچ کوئ خپل نظر خامخا راکړئ مننه کور مو ودان